الرحمن الرحیم کذالک ارسلناک هم دارنگی منگا تلی گلی اے پیغمبر علیہ السلام فی امت پا یو ٹولی کی قد حلت من قبلها لگا سنگ چی منگ لی گل کڑیو مخکنو امتنو تا لتتلو علیہم اللذی اوحینا الیکا چتا ولولی پدی باندے چتا بیان کی پدی باندے آغا وحی چتا تکیگی وهم یکفرون بالرحمن حالانکہ دی کفر گئی پر رحمان ذات قل هو ربی لا الہ الا ہو حضور وائے وطنشتر بل رب خودک کا ذات تے علیہ توکل تو پدما توکل کر دے اعتماد میں پہ کر دے وإلیہ متاب او دا طرف تمثل دی ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او کچروی دا قرآن دا سی کتاب چروانے دے پا دے سر غرنا وقطعت به الارض ٹوٹے کی دے پا دے زمکا او کلم به الموتا یا پہ مڑو خبری کولی پہ دی یقین نو کڑے بل للہ الامر جمیعا بلکہ ٹولے فیصلے دا اللہ پلاس کی دی اپلم یائس الذین آمنوا اے مایوس شوی ندی لا مومنان اللہ یشاء اللہ لحد الناس جمیعا کچری اللہ اغاڑی نوٹول خلق وپس عملار کی ولا يزال الذين كفروا ہمیشہ بیدا کافران تصبهم چی رسیگی بدید بما صنعوا فسبب ددید کڑی شوی عمل قارعت دا اللہ فاق دا طرف نصدما تکلیف او تحل قریبا من دارهم یا بردی پا خواوشا کی حتی یأتی وعد اللہ تردیچ دا اللہ وعد راشد عذاب ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد خلاف نہ کئی دوادی خپلی اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن دا نبوت نہ گدی انکار کئی دا رسالت نہ گدی انکار کئی نو دا خسنوی خبر نہ دا خود مخی نہم منگ پہر یو امت کی پہر یو ڈل کی یو پیغمبر لے گلیو دا اغی دا ہدایت دا پارا و دا لارخودن دا پارا اس کچری دا پڑھن بیزل راغلیوی نو دا مناشنا خبر ہوا نو بیا گر دی ذہن ناغستا دا دی عقل ناغستا نو بیا سیدہ لیکن منگا خود مخی دا طریقہ دا چی منگا کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها لکه څنګه چې منګه ته نبی را لېږلې دکه شانتې منګه په مخکنو امتونو کې هم انبیا را لېږلي وو لتتلوه چې ولولي علیهم په دې باندې الذي اوحینا الیکا هغه کلام چې نازل کړی دی منګه تا ته تم هغه شانتې نبی لکه څنګه چې هغوی ته موږ نبي د دې دپاره را لېږلی وو چې هغه به زمونږ احکامات ولولي د خپل ځان نه خبرې نه کوي زمونږ په شانتې وحی پې ولولي چې زمونږ وحی پې ولولي اوم دغه شانتې ته موږ را لېږلې لتتلو علیهم چې ته ولولي په دې باندې الذي اوحینا الیکا هغه وحی چې موږ تا ته را لېږلې ده وهم یکفرون بالرحمن او دی کفر کوي په رحمان ذات باندې دلته یو خبره واضحه شوه چې دلته کې د الله د وحدانیت خبره ده الله وی یو پکې ستا رسالت ته ستا رسالت هم د مخکې نه ستا په شانتې انبیا راغلي دي ناشنا خبره نه ده او بل زما وحدانیت دی نو مخکنو خلکو ته موږ انبیا لیږي د دې لپاره چې هغه هغوی ته د الله وحدانیت بیان کی حالانکه دی د الله وحدانیت نه مني په هغه وخت کې دی ته واضحه شوه چې کله په صلح حدیبیه کې پیغمبر علیه السلام د صلح په سر کې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم نو دی ورته وی الله خو دې منو چې الله شته دا زمونږ هم ذهن دي خدا رحمان او رحیم ته نه وباسه دا زمونږ ذهن نه دي د دې په زړه باندې یره راله تفسیر کبیر کې امام رازی صاحب وایي د دې په زړه باندې یره راله چې دا رحمان او رحیم چې دی خو زمونږ دپاره نشي کېدی دا خو د مسلمانانو دپاره کېدی شي زمونږ دپاره د دې ذات څه قهر شته او هغه څوک چې هغه زمونږ کفر قبلی نو د هغوی په زړونو باندې به په دې باندې یره راشي چې به کره دغه ذات هغه د رحمانیت په ځای باندې موږ د قهاریت متوجه شو نو په دې وجه هغوی وي موږ رحمان او رحیم نه منو دا رحمان او رحیم ته لرې کا الله وی پیغمبر علیه السلام دی
په مادیاتو باندې او په مفروضو باندې عمل کوي بغیر د سوچ فکر نه دی وی دا رحمان او رحیم ته لري کا لکه څنګه چې مسلمۃ الکذاب دعوا وکړه نو دی وی مونږ خو مسلمۃ الکذاب رحمان منو نو دا رحمان خو ته جوړ هغه طرف ته اشاره کې الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ته وایا چې نا قل هو ربی لا اله الا هو دا رحمان ذات چې دا زما رب دی چې نشته لایق د عبادت خو هم هغه دی مونږ مخکې یو مثال ورکړیو د دی چې د کوفې په بازار کې په عراق کې یو پیرا خلق چې کم دین را جمع شوی او لکه څنګه چې چوک کې یو ډپی په ډپه باندې یو یهودي ولاړو او یهودي به اعلان کو چې زما د څلورو سوالونو جواب چې ما ته چا راګوزې مطمئن کړم نو خو زه به ستاسو دین ته درواړم مؤمنانو او کمالم جواب را نه کو نو زما دین ته به راوړې خلک ورته راغونډ شوي او اریان او حیران او پریشان وته ځکه چې د هغه سوالونه چې کوم وو کمپلیکیټډ وو پیچیده وو مشکل سوالونه به کول لومبنی سوال ادا کو د الله د ذات نه مخکې په دنیا کې څوک یا په کائناتو کې څوک د الله د ذات نه مخکې په کائناتو کې څوک اوس زمونږ عقل خدا مني چې زمانه مخکې زما پلارو د هغه نه مخکې زما نیکو د هغه نه مخکې زما بل نیکو خدا خو زما عقل دی کنه الله پاک وی ولا یحیطون بعلمه الا بما شاء زه د خپل علم نه چاله نه ورکوم خو چې سوره زما خوښه شي اوس ما تعالی دا راکړی دی چې زما ستا د چتي عمر عقل دی نه هغه دا مني چې بایي زمانه مخکې داو اوس د الله په ذات باندې ته عقل استعمال دا ستا لومبنی کفر دی ځکه چې الله وی ما تعالی دومره عقل درکړی نه نو چې ستا دومره عقل شته نه مقصد دا دی ستا دومره پوهه شته نه نو ته د الله په ذات کې څنګه بحث کوې او عقیده ایمان او نظریه دا ده چې ایمان دې ته ویلی شي چې ته د الله حکم منو عنه ومنې بغیر د سوچه چې کوم ستا عقل کې نه راځي چې کوم ستا عقل کې راځي خو ته پې عقل استعمال کړي خو چې کوم ستا د عقل نه بار دی بس ته وایي الله ویلی دی بس ما ته منظور دی او الله پاک دغې ته راسخین فی العلم ویلی دي چې راسخین فی العلم چې دی هغوی پکې اخوا دېخوا نه کوي پکې ثبوتونه نه غواړي بلکې هغوی وایي بس چې الله څه ویلي دي ټکي ویلي دي نه هغه به ورته دا خبره کوله چې د الله د ذات نه مخکې څوک وو خلک به حیران کو دا یو د انسان عقل کوم ځای کې دې ته رسي بس خود جواب ورسره نشته بل دویم سوال به کوو چې کله ټول مخلوق دا د الله عبادت کوي مثلا نن سبا د دنیا آبادی هغه بار عرب ده څه د پاسه او په دې کې څه سړی 1 ارب مسلمانان دي نو دا یو نیم عرب مسلمانان چې کله عبادت کوي او دی الله ته سجده لګوي نو الله پاک به د چا سجده ویني وی ما ته دا خبره ثابته کې چې الله به د چا سجده ویني او الله به د چا عبادت نوٹ کوي په یو ټایم باندې دریم ما ته دا ثابت کړه چې د الله مخ کم طرف ته دی نه خو به هغه طرف ته لیدل کوي که نه دا ولې د انسان د عقل سوالونه او څلورم ماله د دې سوال جواب راکړي چې الله پاک په دې وخت کې څه کوي چې زه ولاړ یم او تاسو سره خبرې کوم نو الله دې وخت کې څه کوي څه کار کوي پای کې علما وو پای کې مفتیان حضرات وو پای کې علامهګان وو لیکن د یو ذهن ته هم دا جواب نه راته چې بھائی دله موږ څه جواب ورکړو وی په دغه ګڼه کې یو طالب راووته چې ما تا ورته ډېر سپک کتو په وجه باندې چڼې وایو ولې زمونږ په ذهن کې خو دا عالم دا طالب او یا د دین زده کوونکي چې دا کمقل او ساده انسان دی ساده ګل دی ځکه چې دی دنیا نه زده کوي دی دین زده کوي نو ما تا ورته د ډېر حقارت د وجې نه وایو دا چڼې دی طالب ورته نه وایو او دا چڼې د څه نه جوړ دی دا چړي نه جوړ دی چړي ویلی شي خیر غوښتونکو ته نو موږ ورته چړي په ځای چڼې وایو
نو یو چڼې را روانو هغه ورته وایي دا څه وایي هغوی ورته وایي دا یو سړی راغلی دی او هغه 4 سوالونه کوي او د الله په ذات یې کوي او د الله په ذات کې خو دویمه خبره کېږي نه هغه ورته وایي ماله لار راکړې زه به ولې جواب ورکوم خلک ورپورې بخنده دی چڼیه خپله وظیفې غونډه وه ته څه پوهېږي په دې باندې بس هغه ځان وباسه راوباسه ډپې ته یې ځان ورسو تاریخ لیکي وي یهودي ته یې ووایي چې ما ته ووایه هغه ورته وایي چې ته ماشومې له طالبه ته لا ماشومې یهودي کې وی دومره زیات چې کوم دی نو لا ادب و چې هغه ورته وایي طالبه ته لا ماشومې ته په دې نه پوهېږي ستا لوی لوی استادان هغه دلته ناست دي ستا عمر او ستا علم هغه لا دوره نه دی هغه ورته وایي چې علم ته د عمر ضرورت نشته پوهه خو پوهه ده چې الله پاک یې چاله هر کله ورکړي الله وایي زه ورکوم نو دا هغه توفیق دی چې چاله یې ورکړي ته ستا سوالونو او جوابونو کې مقصد دی که زما عمر کې دی مقصد دی وی هغه ورته وایي چې د الله د ذات نه مخکې څوک وو وی هغه ورته وایي چې دا خو ډېر اسان جواب دی خو زه داسې چلو که وی عربی کې ورته انسي یاد کړي چې عربی کې دا انسي د 10 نه شروع کا موږ به وایو په پښتو کې چې ورته وایي د 10 نه په ښکته راشه نو هغه ورته وایي 9 8 7 6 5 4 3 2 1 وی د 1 نه مخکې ووایه که نه او ورته وایي د 1 نه مخکې څه شته نه نو هغه ورته وایي دا 1 څه دی عدد نه دی وی عدد دی وی دا عدد ماده نه ده نو وی دا نو چې هغه ذات یو ماده جوړه کړې ده او د هغې نه مخکې تاله څه نه درځي ستا دومره د چتي عمر عقل دی نو د الله ذات ته به ته څنګه رسې د الله د ذات نه به مخکې ته څنګه څوک پیدا کړې ته ماله د 1 نه مخکې څه نشي پیدا کولی ستا دک عقل دی دوره ولاړ دی نو د الله د ذات نه مخکې به ته ماله څوک پیدا کړې د الله د ذات نه مخکې هېڅ هم نشته خاموشه شو د مسلمانانو حوصلې ویښه شوې وی ورته وی دویم سوال دی راته وایه هغه ورته وی چې دا په یو ځای دا دومره مخلوق عبادت کوي د الله د چا چا عبادت نوټ کوي الله د چا چا سجدې ته ګوري زما عقل یې نه لري نو هغه ورته چې ستا عقل دی څومره چې ستا عقل یې وایي خو زه خیر دی زه به درته یو طریقه وښیم وی چې یو ګلاس راوړی ګلاس یې راوړی اوبه پکې واچوه اوبه پکې واچولی هغه ته یې وی چې دې کې څه شته وي هغه ته یې وی چې څه دي پکې وی چې اوبه دي پکې وی ځای پکې شته وی نه وی تر سره سره ډک دی ورته وی ته تماشه وکړه څه ځای به پکې وی چا پکې تماشه وکړه وی څه دي پکې ولیدو بس وی زه پکې ښکارم هغه ورته وی صفا ښکارې وی او ورته وی ته بندې او په دې ګلاس کې ځای نشته ته چې اوبه دي او ته پکې ښکارې ستا هغه ذهن دومره دی چې هغه پکې ستا شکل اخذ کوي حالانکې ستا هغه عقل د چتي نه هم کمزوری دی نو چې په ډک ګلاس کې په اوبو کې تا ته خپل شکل ښکاري نو الله پاک هغه ذات چې هغه دا ټول مخلوق پیدا کړی دی او هغه وایي زما علم ته څوک نشي رارسېدی نه په یو وخت باندې دا هر څه نشي لیدی چې دې کې ځای نشته ته پکې هر څه وینې خاموشه شو لکه څنګه چې د علي رضی الله تعالی عنه نه کافر تپوس کړو وی الله وی چې د جنت چې کم دی نو د هغې هغه موږ به ورته پښتو کې ووایو سوري پیته د هغې هغه احاطه چې کومه ده که عرض السماوات والارض هغه په منزله د ځمکې او د اسمان ده نو که چېرې زه دا ومنم چې جنت د ځمکې او د اسمان عمره دی نو دوزخ څه شو او که زه دا ومنم چې دوزخ د ځمکې او د اسمان عمره دی دا جنت څه شو دا خو مړه تاسو هسې ځان له کار کتلی لکه موږ وایي دي مولیانو هسې ځان له کار کتلی دی چې دوی وایي دوزخ دی بس په مونځ نه کولو دوزخ دی او په دروغ ویلو دوزخ دی او په غلا دوزخ دی او په دې دوزخ دی په دې دوزخ دی چې دوزخ نه زوتی نو دوی به زموږ ناړه شکرانه پسایلي دا مولیانو ځان له کار کتلی دی دا د هغه دور د جاهلانو خبره وه هغه به ته تاسو ځان له کار کتلی دی چې تاسو وایي جنت او دوزخ دواړه شته الله په خپله وایي چې جنت د ځمکې او د اسمان عمره دی د دوزخ یو ذکر نه دی کړی او تاسو وایي دوزخ پکې هم شته دا دوزخ پکې ما ته ثابت کړه علي رضی الله تعالی عنه ورته وی الله د مثال درکړی دی الله راته پیمایش نه دی ښولی ستا د ذهن مطابق دا ویلي دي چې ته وایې چې ځمکه او اسمان دا د ټولو نه لوی دي نه الله وایي جنت لکه د دې په شانتې لوی دی دا نه چې د دې عمره لوی دی لکه د دې په شانتې ستا د ذهن مناسب دومره لوی دی خو زه خیر دی وی ما ته وګوره او ورته وکته وی ته ما وینې وی او وی تا نه وی تا سره دنیا هم وینم
ورته وایي څنګه وینې ما ته ثابت کړه. وایي دا سترګه خو سنټي میټر هم نه ده او په دې کې د لیدلو هغه ځای چې کوم دی نه خو د سنټي میټر هغه سم حصه هم نه ده. نو ته پکې څنګه زما 15 فوټه وجود هم وینې او ما سره دنیا هم وینې. او ورته وایي دا د خدای کار دی. نو هغه ورته وایي چې دا د خدای کار دی چې دې پوچې سترګه کې ته منې نو په دې کائنات کې ته دا نه منې چې الله پکې جنت او دوزخ دواړه ځایولی شي. نه ورته خاموش ولې هغه وایي زما عقل یې نه مني. هغه ورته ستا عقل کم دی؟ ستا څومره عقل دی؟ د انسانانو په عقل کې فرق یې که نه. نو هغه چڼي ورته وایي چې د ګلاس اوبو کې تا د خپل شکل هم ښکاري ګلاس هم ډک دی الله پاک دا سجدې نه ویني. وایي چې درېیم سوال دی وکړه. هغه ورته وایي چې الله پاک مخ کوم طرف ته دی کوم طرف ته ګوري. هغه ورته وایي چې شمع راوړی موږ چې ورته مومباتي وایو بله یې کړه. ورته وایي چې ما ته ته دا ثابت کړه چې دا کوم طرف ته رڼا کوي. دا مادي څیز دی د انسان جوړ څیز دی. بیا ورته چې دا خو هر طرف ته کوي. نو هغه ورته وایي چې د انسان عقل دوره کار کوي چې یو داسې څیز جوړوي چې هر طرف ته رڼا کوي. نو الله نور السماوات والارض خو نور د اسمانونو د ځمکو دی. ته د هغه همت او مخ معلومې. ورته وایي چې څلورم سوال دی وکړه. وی هغه ورته وایي چې الله دې وخت کې څه کوي. وی ورته وایي چې د درې سوالونو جوابونه مې دله درکړه ته بره په کرسۍ ناست دی او زه راته ښکته ولاړم او دا څلورم به دله هغې وامه چې زه په کرسۍ کې نه مو ته ښکته راکوشي. بیا خلکو ورته هم وایي چې دا خبره صحیح ده. تر اوسه پورې خو ستا علم سیوا و ته بره ناست وي اوس خو د ده علم سیوا دی. بس وی هغه بره وختو کېناستو. وی ورته وایي چې الله پاک دې وخت کې یو یهودي ذلیله کو او د کرسۍ نه ښکته ودرو او یو مسلمان له عزت ورکو د ښکته نه یې راوچت کو په کرسۍ کېنو. بس وی هغه ورته چې ما ستاسو دین ومنو ما ته کلمه ووایه. بس ما ومنم. زما عقل کمزوری دی. د الله پاک ذات کې پای کې نقطې نشته. هغه چڼۍ هغه نه وروسته کومه هستي جوړه شوه نعمان بن ثابت حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله دا مسلک امام دا امام صاحب چې هغه وخت لا طالب علم او هغه له د الله ذات ثابت کو. نو الله پاک ورته څه خبره وکړه حضور دې ته ووایه دا ستاسو د عقل خبره نه ده. ایمان به الغي ایمانی چې ته ووایې چې بھائی زما عقل پې نه رسي زما عقل کمزور دی. دا خبره صحیح ده الله چې څه وایي دا صحیح وایي. ورته ووایه لا اله الا هو نشته لایق د عبادت خو دغه یو الله دی. دا تاسو چې رحمان و رحیم نه منئ ستا به نه منلو څه کېږي. علیه توکلتو په دغه ذات باندې ما اعتماد کړی دی و الیه متاب او هغه ته زما ورتګ هم دی. هغه به ما سره خبرې کوي. او حضور ولو انک چریشي داسې قرآن دا قرآن داسې یو کتاب یا هر یو کتاب داسې شي سیرت به الجبال چې غرونه پې روان شي لکه داود علیه السلام به زبور وي او غرونو به سره اواز کو. نو دا غرونه روانېدل ورسره ګران کار نه دی. او قطعت به الارض یا ورسره ځمکه ټوټې شي لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام جبل احد ته ختو او هغه پړه کېدو شو. هغه ورسره الله په اختیار کې دي. او کلم به الموتى یا مړي په خبره وکړي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام وایي چې قم باذن الله ودرېږه د الله په حکم ودرېده به الله وایي بیا هم دې ایمان نه راوړي. ولې توفیق زما په لاس کې دی هدایت زما په لاس کې دی. دې کې طلب نشته. نو که دې ته دا هر څه وشي ابو جهل کاڼي راغستي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي زما په دې لاس کې څه دي بس ایمان در باندې راوړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي کوم شی چې پکې لیکه هغه ووایي. کاڼو ته حکم وکړو د کاڼو نه اواز راغی لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه ځای ته وغورځول وایي په کاڼو دې هم جادو وکړو. الله وایي توفیق زما په لاس کې دی هدایت زما په لاس کې دی بس زه ولا نه ورکوم. بل لله الامر جميعا بلکې ټولې فیصلې د الله دي. ستا صرف او صرف محنت دی بلنه ده. ستا صرف هغه خپل ذمہواري پوره کول دي. اولم یأس الذین آمنوا اینا امید کېږي نه د مؤمنان. ځینې مؤمنان داسې وو لکه زمونږ په مسلمانانو کې مې مونږ یاره الله ته څه ګرانه وه یو معجزه به یې ورته پیش کړې وه که نه چې هغې وایي چې احد غر راښکه چې مونږ ته ځمکه اوږده شي نو راښکلې به یې وته که نه. که هغې وایي چې بھائی سلیمان علیه السلام به په هوا چې کوم دی نو اوړو د میاشتو سفر به په یو لحظه کې کوو نو مونږ دې موسي نه الله ته څه ګرانه ده کړې به یې وته که نه.
الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته وایا اولم یئس الذین ولې دا مؤمنان نا امیده شوي نه دي د ایمان نه دوی اوس هم امید دی چې دوی به ایمان راوړي د هر څه د لیدو نه پس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سپوږمۍ دوه ځایه کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوه شپه کې هغه بیت المقدس ته د بیت المقدس نه اسمان ته او د اسمانونو نه لړو عرش ته او د عرش نه بره لړو هغه دی ونه منله نو دی لا نا امیده نه دي دوی اوس هم امید دی چې دوی به ایمان راوړي دا ایمان په داسې طریقه باندې زه چاله نصیب کوم د ایمان دپاره د طلب ضرورت دی الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته ووایه ولا یزال الذین کفروا همیشه به دا کافران تصیبهم بما صنعوا قارعه چې رسیږي به دوی ته د دې د عمل د لاسه یو تکلیف یو مصیبت او تحلو قریبا من دارهم یا به د دې آس پاسي د دې نور وروڼو ته به الله پاک د هغې د عمل په وجه عذابونه ورکړي دي به هغه عذاب ویني یا مقصد د دې نه دا چې قیر چاپېره رسېدلي عادیان سمودیان قوم د نوح او د لوط باندې تېرېږي یا مقصد دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر نږدې به تاله زه په مکه باندې فتح درکړم او دوی به وویني چې دا ټولې علاقې به ستا په قبضه کې راشي دوی ته د الله عذاب هر وخت مخامخ دی حتی یأتي وعد الله تر دې چې د الله وعده پوره شي چې هغه وعده د سره یا د دې د مرګ ده یا د هغه وعده د دې د قیامت ته ان الله بشک الله چې لا یخلف الميعاد د خپل وعده خلاف نه کوي الله چې څه وایي نو هغه کوي ډېر ژر به دې ته پته ولګي چې هغه رحمان ذات څوک دی هغه الله ذات څوک دی په دې کې فرق نشته خو دا فرق پکې څه کوي دا پکې ردي عقل کوي نو انسان هغه څیز چې هغې ته عقل رسي نو په هغې باندې ولا سوچ پکار دی خو چې کم تر د عقل نه رسي نو ایماندار چې منوعا هغه د الله ر طرف نه تسلیم کی دکه چې کم دی نو د ده لپاره چابي د جنت د تلو بسم الله الرحمن الرحیم کذالک همدارنګې ارسلناک موږ ته رالیږلې فی امت یو ټولي ته قد حلت من قبلها لکه څنګه هم چې مخکنو ټولو ته رالیږل انبیا لتتلوا چې ته ولولې علیهم په دې باندې الذي اوحینا الیک هغه وحی چې تا ته کوو وهم یکفرون بالرحمن او دی انکار کوي د الله د ذات نه قل حضور ورته ووایه هو ربي دغه خو زما رب دی لا اله الا هو چې ورسره شریک نشته علیه توکلت په هغه ما اعتماد کړی دی و الیه متاب او دغه الله طرف ته زما تللی دي ولو انه کچریشیم قرآنا دا قرآن داسې کتاب سیرت به الجبال چې په دې سره روان شي غرونه او قطعت به الارض یا اوشلیږي ځمکه او کلم به الموتا یا مړي خبرې وکړي هم دي په ایمان نه راوړي بل لله الامر جميعا بلکې دا ټوله فیصله د الله په لاس کې ده افلم یئس الذین ولې مایوس شوي نه دي آمنو مؤمنان د دې د ایمان نه الله یشاء الله لهدى الناس جميعا که الله غوښتي ټول خلک به په سمه لار کړی ولا يزال الذين كفروا همیشه به دا کافران تصيبهم چې رسیږي به دي د بما صنعوا په سبب د عمل د دي قارعة تکلیف او مصیبت او تحل قریبا من دارهم یا بردي آس پاس کی حتی یأتی وعد الله تر دې چې د الله وعده پوره شي د عذاب یا د قیامت یا د مرګ ان الله بشک الله لا يخلف الميعاد خلاف نه کوي د خپل وعدې